الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سورة البقرة سلور حصے و او ہر حصہ کے اللہ تعالی بنیادی و ضروری او اہم مسئلہ بیانولا. اول حصہ کی 96 آیتونو پدی کے اللہ تعالی د خپل وحدانیت او د یووالي بیان کو. او پدی حصہ کی 3 بابونو. اولنی باب مونږ ختم کړو. پاغی کی د 3 ډلو بیان او د 2 ډلو د پاره الله تعالی مثالونه بیانول. دویم باب شروع شوی او پاغی کی الله تعالی اول د خپل توحید بیان وکړو. پاغی باندې 15 عقلی دلیلونه ذکر کړل او د دغه دعوی د منونکو د پاره د جنت د زیری بیان وشو او د نه منونکو د پاره د جهنم د اور. او بیا 2 اعتراضونه د قرآن کریم په باره کې او د قرآن کریم د مثالونو په باره کې. بیا د هغې نه وروستو 4 نعمتونه په طرز د پنجپیر شیخ صاحب رحمت الله علیه باندې چې په هغې کې 2 نعمتونه مخکې ذکر شو چې تاسو د الله تعالی نه انکار کوئ. څنګه انکار کوئ حالانکه ستاسو وجود نو الله تعالی تاسو له وجود درکړو او د دنیا نعمتونه د دنیا شیونه ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړل. او په دې آیت کریمه کې به وایي قلنا للملائکة اسجدوا هغه دریم نعمت ذکر کی چې ستاسو نیکه د حضرت آدم تعظیم او احترام می په فرشتو باندې وکړو چې چای تعظیم او احترام ونکو او هغه ته انکار وکړو نو هغه می د همیشه د پاره د ذلیلو نه وګرځو. او په طرز د پنډۍ شیخ صاحب شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه د هغو په طرز باندې د آغا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً د دغه نه الله تعالی بیان د دې خبرې کو چې په دنیا کې آباد 3 قسمه مخلوقات چې کوم دي د هغو تاسو عبادت مه کوئ. کوم مخلوقات؟ نوري مخلوق چې هغه فرشتي دي د هغو عبادت مه کوئ ځکه چې هغه په خپله باندې وایي لا علم لنا زمونږ څه علم نشته دی او وهو بكل شیء علیم. عالم ذات صرف یو الله تعالی دی نو حقدار د بندګۍ او د عبادت هم دغه الله تعالی دی. او د آدم چې هغه خاکی مخلوق دی د خاورې نه پیدا دی د هغه عبادت مه کوئ ځکه چې الله تعالی هغه پیدا کړی دی او په هغه کې پوک والی دی او هغه له وجود او زندگی ورکړې ده. چې کم یو شخصیت یا کم مخلوق په خپل وجود کې او په خپل زندگی کې الله تعالی ته محتاج نو څنګه هغه د بندګۍ مستحق جوړېدی شي. او دریم د ابلیس بندگی تاسو مه کوئ د ناری مخلوق چې د اور نه پیدا دی ځکه چې هغه ستاسو دشمن دی. الله تعالی فرمایي ان الشیطان لکم عدو یقینا شیطان ستاسو د پاره دشمن دی فاتخذوه عدوا تاسو یې په دشمنۍ باندې ونیسئ او د هغه سره دشمني مضبوطه وکئ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ او یاد کړئ هغه وخت کله چې ویلې مونږه للملائکة فرشتو ته اسجدوا سجده وکئ تاسو لآدم په طرف د آدم علیه السلام فسجدوا پس سجده وکړه د دې ټولو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان ونه کړه. ابلیس ونه کړه ابا انکار یې وکړو واستکبر او ځان یې غټ وګڼو تکبر یې وکړو
وکانا او دا شیطان په علم د الله تعالی کې من الکافرین د کافرانو نه. ابلیس هغه سجده ونه کړله، انکار یې وکړو. دلته الله تعالی مختصر ذکر کړی دی چې ابلیس انکار وکړو. دا انکار یې څنګه دی؟ قرآن کریم کې تقریبا 8 ځایونو کې د دې ښایسته وضاحت راغلی دی. خو اولنی وضاحت یې 8مه سپاره کې سورت اعراف کې راغلی، صفحه نمبر 137 او آیت نمبر دی 11 او 12. ولقد خلقناکم ثم صورناکم، او خامخا قسم می دی چې مونږ پیدا کړی وای تاسو، ثم صورناکم بیا شکلونه در کړی دی مونږ تاسو ته، ثم قلنا بیا ویلې مونږ للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم په طرف د آدم علیه السلام، فسجدوا پس دی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه، لم یکن نشدا من الساجدین د سجده کوونکو نه. نو الله تعالی د دنه تپوس وکړو، ما قال ما منعک، او فرمایل الله تعالی څه شي منع کړی ته الله تسجد د سجدې کولو نه، اذ امرتک کله چې ما حکم وکړو تا ته د سجدې کولو. نو ده څه ویلي؟ هلته یې ویلي چې انکار یې وکړو. دلته الله تعالی د هغه د انکار هغه الفاظ ذکر کړي چې د تکبر نه ډک الفاظ دي. ویلي ده انا خیر منه، زه غوره یم د دې آدم نه. ولې؟ دلیل ځان دپاره دا ذکر کو، خلقتنی ځکه چې تا پیدا کړی م زه من نارین د اور نه، وخلقته او پیدا کړی دی دا من طینین د خټې نه. نو د ده په نظر کې اور چې دی نو هغه د خټې نه د خاورې نه چې دی نو بهتره و. دې آیت ته چې کله راورسېدو انشاءالله چې ژوند و 15 وجې به دلته ذکر کو چې د هغې د وجې نه خاوره چې دی نو دا بهتره ده د اور نه. 15 وجې علماو ذکر کړي دي. اولنۍ وجه پکې دا ذکر کړې ده چې خاوره امانتداره ده او اور چې دی نو دا خیانتګر دی. خاورې ته دانه واچوه، هغې حفاظت کوي، او یو چې دی نو تاله په 200 باندې درکوي 7 سنابله، د یوې دانې نه 2 وږي راوخیږي، او دغه اور ته دغه دانه واچوه، هغې حفاظت نه کوي بلکې هغې سوځوي ختموي. نور هم د دې چې دی نو مختلفې وجې دي، دغلته به انشاءالله به بیان. دلته الله تعالی د هغه انکار ذکر کو، ابا انکار یې وکړو، واستکبر او ځان یې غټ وګڼ. حضرت آدم علیه السلام ته ابلیس چې دی نو هغه سجده ونه کړله او فرشتو ته سجده وکړله. اول خو دا ابلیس څوک دی د ده لږ تعارف وکړو او دا وپېژنو. په عربۍ کې دا ابلیس د بلسه نه دی. بلسه په عربۍ کې ویلی کېږي، په 2 معنو باندې راځي. یو په معنا د هلاکت باندې، نو مطلب دا ابلیس هغه کس دی چې هغه هلاک کړی شوی دی، د عذاب مستحق دی. وقال الشیطان لما قضی الامر، په جهنم کې د ده ځای الله تعالی ذکر کړی دی چې تخت به له الله کېږي او ټولو جهنمیانو ته به چې دا بیان کوي، خطاب به ورته کوي. اوس دا بلسه دا ټکې په معنا د هلاکت باندې قرآن کریم کې راځي. مختصر رواړو 2مه سپاره د سورت انعام صفحه نمبر 124 او آیت نمبر 70. 123 نه آیت شروع کیږي. آیت نمبر 9 ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين دا هغه کسان دي ابسلو چې هلاک کړی شو بما په سبب دا عملونو کسبو چې دی کړي وو. نو ګوره دا ابلیسو په معنا د هلاکت باندې، نو په دې معنا باندې ابلیس ته ابلیس ځکه وایي چې دا هلاک شوی دی او د دې انکار د سجدې نه دا چې دی نو دا مستحق د عذاب دی، په منزله د هلاک شوي دی. ځینې علما کرام د دې ابلیس د دې ټکي معنا بله ذکر کوي. هغه فرمایي ابلیس په معنا د ناامید باندې، او قرآن کریم کې دغه لفظ په دې معنا باندې استعمال شوی دی. لکه 9مه سپاره 9مه سپاره صفحه نمبر 155 او آیات نمبر 165. فلما نسوا ما ذکروا به، هر کله چې دی پرېښوستل هغه څه چې نصیحت شوی دی ته په هغې باندې، انجینا الذین ینهون، نو بچ کړل موږ هغه کسان چې هغو منع کول عن السوء د بدۍ نه. د بني اسرائیلو تذکره ده چې هغه 3 ډلې ذکر شوې.
درې ډلې جوړې شوې په هغې کې چې یوې ډلې چې دی نو د میانو د ښکار نه او هغه دوکې کولو نه چې دی نو منع کوله. الله تعالی فرمایي هغه یې مې بچ کړل. واخذنا الذین او ونیول موږ هغه کسانو لره ظلمو چې هغوی ظلم کړی و بعذاب په داسې عذاب سره بئیس چې هغه د ناامیدۍ والا و. دا لفظ دلته استعمال شو بئیس په معنی د ناامیدۍ باندې. نو دا د دقه لفظ ته مشابه بلسه سره چې کوم دی نو دا نږدې دی. علما کرام فرمایي بعذاب بئیس داسې عذاب چې هغه د ناامیدۍ والا و، یعنی چې څوک په هغې کې ګرفتار شو نو هغه داسې و چې د دې د خلاصون نه چې دی نو بلکل ناامیده و. نو الا ابلیس دا خو د ده د معنا د ده د لفظ معنا شوله. دا ابلیس دی څوک؟ ځینې خلک وایي چې یاره دا د فرشتو نه دی او خو دغه خبره چې دی نو غلطه ده. حسن بصري صاحب به په دې باندې قسم کولو چې ابلیس چې دی نو دا د فرشتو نه دی، دا ځان له مخلوق دی. دا کم مخلوق دی؟ دا ناری مخلوق دی. او ځینې علما کرام فرمایي چې څنګه حضرت آدم په انسانانو کې پلار دی نو دغه رنګې په شیطانانو کې چې دی هغه ابلیس هغه پلار دی، په جناتو کې هغه چې دی نو پلار دی. او ځینې علما کرام فرمایي چې نه، دا دی خو د جناتو نه خو پلار نه دی بلکې د هغې نه یو کس دی خو الله تعالی دله مرتبه ورکړې وه او د هغې مرتبې د وجې نه دا چې دی نو الله تعالی اسمان ته خېجولی و. اوس د ده دا خبره چې دا د جناتو نه دی قرآن کریم کې الله تعالی د ده دا وضاحت کړی. 15مه سپاره سورت کهف صفحه نمبر 270 او آیات نمبر دی 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ و دا شیطان دا ابلیس من الجن د پیرانونا ففسق عن امر ربه نو نافرمانی وکړه د حکم د رب ددنا د رب د الله تعالی د حکم نه نافرمانی وکړه. نو دلته الله تعالی او فرمایل کان من الجن دا د جناتو نو. به دلته امام ابن کثیر په دې آیت باندې عجیب خبرې ذکر کړې دي چې دا ابلیس چې دی نو دا د فرشتو یوه ډله وه، یو طبقه وه چې هغو ته به جن ویلو او دا د هغو چې دی نو په هغو کې یو کس ابلیس دا د هغو نه و. او بیا ډېر حدیثونه چې دی نو په هغې باندې روایتونه ذکر کړي دي خو په اخره کې دا ویلي دي چې د دې خبرو هېڅ سر او خپې چې دی نو هغه نه دي معلومې او د دې چې دی نو دا د بني اسرائیلو نه رانقل روایتونه دي. او په بني اسرائیلو کې داسې علما نه وو چې هغو د خپلو پیغمبرانو د خبرو د صحیح او د غلط تمیز کولی شو. دا خو زمونږ د امت علما کرام دي چې هغوی د نبي صلی الله علیه وسلم د یوې خبرې د حفاظت لپاره په لکاو خلکو چې دی نو د هغو د ژوند ټول حالات هغه معلوموي او دا پکې معلوموي چېرې په دې کې په ژوند کې چېرته چا خو دروغ نه دي ویلي چې یو کس هغه په یو روایت او یو سند کې راشي او هغه چېرته په ژوند کې چې دی نو هغه دروغ ویلي نو په کومو روایتونو کې چې د هغه نوم راځي د دقه یو سړي د وجې نه ټول روایت ډېر کمزوری کېږي چې ګوره ده به دروغ ویلي. نو دلته شک پیدا شو چې کېدی شي ده چې کوم دی نو د نبي صلی الله علیه وسلم په خبرو کې د ځان نه دروغ ویلي. دا حدیثونه چې ځینې علما کرام فرمایي چې دا ضعیف دی او دا صحیح دی او دا قوي دی، د هغې مطلب هم دی چې دا ځینې روایتونه او سندونه داسې دي چې په هغې کې ټول راوین چې دی نو د هغو ژوند او حالات د ژوند چې دی نو هغه بلکل د شرع سره برابر دي او هغې رښتینې دي او ځینې پکې بیا دروغجن راشي. د ځینو عجیبه حالات دي. امام بخاري صاحب فرمایي یو کس خواله چې دی نو زه لاړم او هغه چې دی د هغه سره یو روایت یو حدیث نو هغه اس چې دی نو ځان ته متوجه کو او لمن یې راټوله کړې وه نو او داسې ورته ښودل چېرې زما څه په دې لمن کې چې دی نو څه واښه ګیا وغیره دي. نو هغه اس چې د ده خواله راغلی نو د هغه اس راونیو او لمن یې پرېښوسته په لمن کې اوس څه نه و. نو امام بخاري صاحب د ده د خوا نه واپس شو او ده ته یې وویلې چې ته په خپل ژوند کې دوکه کې نو معلومېږي چې هسې نه ستا نه چې دی نو د پیغمبر په احادیثو کې چېرته دوکه نه شوي. نو هغه نه یې هغه سند او روایت وانخیست. به هر حال دلته چې څومره روایتونه دي هغه په خپل ځای باندې د بني اسرائیلو نه دي نو د هغې تصدیق موږ نشو کولی. او قرآن کریم ښکاره فرمایي کان من الجن چې دا ابلیس چې دی نو دا د جناتو نو.
نو دلته الله تعالی فرمایي فسجدوا سجده وکړه دې ټولو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. دا سجده څنګه سجده وه؟ حالانکه الله تعالی خو فرمایي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تاسو سجدې مه کوئ نه نور ته نه سپوږمۍ ته. او احادیثو مبارکو کې راځي چې د الله تعالی نه علاوه بل هیڅ چاته چې دی نو سجده کول هغه جایز نه دي. هغه حدیث موږ مخکې هم لوستلی و چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته ما چاله اجازت ورکولی د سجدې کولو مخلوق ته، نو زنانو ته به مې ویلي وی چې تاسو د خپلو خاوندانانو مخې ته چې دی نو سجدې وکړئ، خو مخلوق ته سجده چې دی نو هغه جایز نه ده. نو سوال دا دی چې آدم ته الله تعالی چې دی نو فرشتې په سجده کړې، نو دا هم د الله نه علاوه بل چاته سجده ده. علماء کرام د دې مختلف جوابونه ذکر کوي. اول بنیادی جواب هغه دا ذکر کوي چې دا سجده چې کوم دی نو دلته دا هغه سجده نه ده چې په هغې کې تندی کېښودل راځي په ځمکه باندې، دغه سجده نه ده. د دې نه مراد هغه سلوټ او د تعظیم او د احترام دپاره سر معمولي ښکته کول دي. لکه د پولیس مخې ته چې دی د افسر مخې ته هغه پولیس او د هغه خادم چې دی نو هغه سلوټ کوي، دغه سلوټ او دغه احترام مراد د فرشتو ته الله تعالی وفرمایي چې د آدم دغه قسمه تعظیم او احترام وکړي. خو اکثر علماء کرام دا جواب چې دی نو نه خوښوي او هغه فرمایي چې الله تعالی دا فرمایلی دي اسجدوا لآدم، چې تاسو آدم ته سجده وکئ. نو د دې سجدې نه مراد هغه سجده ده چې په هغې کې د تندي کېښودل راځي په ځمکه باندې. نو دغه سوال بیا راځي چېرې تندی کېښودل په ځمکه باندې دا خو حق د الله تعالی دی او مخلوق ته خو دا الله تعالی حرامه کړې ده، نو بیا څنګه دلته الله تعالی فرمایي او په دې کې څه حکمت دی چې آدم ته سجده وکړي؟ نو علماء کرام فرمایي دوه جواب دي. یو جواب چې دی نو دا دی چې دا سجده چې آدم علیه السلام ته وه نو دا سجده د تعظیم وه، د احترام سجده وه. یو سجده ګوره سجدې په دوه قسمه باندې دي، یوه سجده د تعظیم او د احترام ده او یوه سجده چې دی نو هغه د عبادت ده. چې کوم یو کس قبر ته یا یو نیک انسان ته په ځمکه باندې تندی ږدي په دې ګمان باندې په دې عقیده باندې چې زما دا چې دی نو زما د خیر او د شر مالک دی، دا سجده چې دی نو دا د عبادت سجده شوه. دا سجده د آدم علیه السلام نه واخله د قیامته پورې چې څومره انسانان دي هیڅ یو انسان ته د دې اجازت نه دی شوی چې د الله نه علاوه دا سجده دې بل چاته وشي. دا د عبادت سجده دا حق د الله تعالی دی او الله تعالی خپل حق چې دی نو دا چاله نه دی ورکړی. نو د دې سجدې نه مراد کومه سجده ده؟ وایي د دې سجدې نه مراد چې دی نو هغه سجده د تعظیم ده او دا سجده د تعظیم او د احترام دا په مخکنو امتونو کې دا جایز وه. د کوم وخته پورې جایز وه؟ علماء کرام فرمایي د حضرت یوسف علیه السلام د زمانې پورې هغه جایز وه. لکه د یوسف علیه السلام هغه واقعه په هغې کې موږ او تاسو چې دی نو دا اورېدلي دي چې حضرت یوسف خوب ولیدو چې زه ودیمه او د آسمان نه چې دی نو 11 ستوري او 9 سپوږمۍ هغه راکوشي او ما ته چې دی نو سجده کوي. دغه خوب د حضرت یوسف هغه رښتینی شو او سورت یوسف په آخره کې بیا الله تعالی فرمایي چې د یوسف علیه السلام ورونه او پلار دا مصر ته لاړ. فلما دخلوا علی یوسف آوى الیه ابویه وخروا له سجدا، او دی یوسف ته چې دی نو په سجده شو. یوسف علیه السلام ته د دی دا سجده دا چې دی نو د تعظیم او د احترام سجده وه، دا د عبادت سجده نه وه. نو دلته چې کومه سجده ده آدم ته یو جواب خو دغه شو مخکنی، هغه اوس ذهن کې ساتئ چې دغه سجده دا لغوي سجده ده، مطلب صرف د تعظیم او د احترام دپاره سر ښکته کول دي، سر ټیټول دي. او دویم جواب دا شو چې دا سجده د تندي په کېښودلو سره ده، خو د دې نه مراد هغه سجده د تعظیم ده، سجده د عبادت نه ده. دریم جواب علماء کرام د دې ذکر کوي او هغه فرمایي چې دا سجده د عبادت وه، خو دا سجده د عبادت آدم علیه السلام ته نه وه، بلکې آدم علیه السلام فرشتو ته داسې وو په دې سجده کې چې څنګه زمونږ سجده په مانځه کې یي الله تعالی ته خو طرف زمونږ د قبلې.
طرف هم د قبلې او کعبې ته چې کوم دی نو صرف زمونږ مخې. نو دا نه چې مونږ کعبې مخې ته سر ښکته کوو نو مونږ سجده چې دی نو هغه د کعبې کوو، نه مونږ سجده د کعبې نه کوو، سجده مونږ د الله تعالی کوو، خو طرف زمونږ د کعبې او قبله او مخ زمونږ هغه چې دی نو کعبې. نو آدم علیه السلام ته فرشتو چې کومه سجده کړې وه نو دغه آدم د دې صرف طرف او جهت نور سجده د آدم نه وه، بلکې سجده د عبادت و د الله تعالی دپاره، خو صرف مخ چې کوم دی نو هغه حضرت آدم طرف ته و. او په دې کې چې دی نو د حضرت آدم احترام دی. لکه موږ د کعبې احترام ولې کوو؟ موږ خپې چې کوم دی نو هغې طرف ته نه غځوو موږ چې دا د ادب نه خلاف دي. ولې؟ ځکه چې هغه زمونږ د قبلې ځای دی، هغې طرف ته موږ په سجده کې چې په هغه حالت سجدي حالت چې هغه په ټولو حالتونو د انسان کې الله تعالی ته انتهایی نږدې حالت دی، نو دغه حالت کې زمونږ مخ چې کوم کوټې طرف ته نو د هغې کوټې موږ قدر او احترام کوو. نو د فرشتو سجده هغه په طرف د آدم وه، خو وسجده الله تعالی ته، نو په دې کې دا دومره احترام بس دی که نه چې په طرف د آدم وه. نو ځکه د دې آیت معنا علما کرام داسې کوي وَإِذْ قُلْنَا او یاد کې هغه وخت کله چې وویلې مونږ للملائکة فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم په طرف د آدم علیه السلام باندې. نو دا معنا نه کوي چې سجده وکړئ تاسو د آدم، نه، سجده وکړئ د الله تعالی، حق د الله تعالی دی، خو لآدم په طرف د آدم علیه السلام باندې. فسجدوا پس سجده وکړله لدی ټولو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه، ابا انکار یې وکړو، واستکبر او ځان یې غټ وګڼو، وکانه او دا شیطان من الکافرین د کافرانو نه په علم د الله تعالی کې. ځینې علما کرام دویمه معنا هم کوي، کانه په معنا د سواره باندې، وکانه او شو دا ابلیس من الکافرین د کافرانو نه. هغه خبره به مخکې مونږه چې کومه کړې وه هغه به په یاد کړي چې الله تعالی فرشتو ته دا وویلې چې زه آدم پیدا کومه. نو مونږ هلته وویلې چې حکمت د دې خبرولو دا فرشتې چې خبر کړي دي په دې کې څه حکمت و؟ نو هلته مونږ ویلو چې حکمت په دې کې دا و چې الله تعالی هغو ته د ابلیس هغه کفر چې دی نو ښکاره کوو، ځکه هغه خو په ظاهره عبادت کوو، عبادت ګزار و، خو الله تعالی د هغه پټ تکبر او هغه پټ کفر چې دی نو هغه هغو ته ښکاره کوو. نو ځکه چې دی نو هغه خلکو ته دا وویلې. نو په وکانه من الکافرین د الله تعالی په علم کې دا د کافرو نه و، یا وکانه من الکافرین صار من الکافرین شو دا د کافرو نه کله چې کله د دغه انکار خلکو ته چې دی نو ښکاره شو. دلته چې دی نو ذهن کې یو سوال راځي په کار ده چې راشي. هغه سوال دا دی چې الله تعالی خو دې آیت کې حکم کړی دی فرشتو ته، او موږ خو دا وویلې چې ابلیس دا د فرشتو نه و، نو حکم فرشتو ته د سجدې شوی دی چې تاسو آدم ته سجده وکړئ یا په طرف د آدم سجده وکړئ. نو په دې کې خو شیطان نشته دی، نو بیا په هغه باندې چې دی نو الله تعالی لعنت ولې وویلو او هغې د خپل رحمت نه ولې وشړ. نو د هغې په باره کې مخکې موږ یو آیت راړولی او په هغې کې دا خبره موجوده وه. ستاسو به ورته خیل ما منعک الا تسجد اذ امرتک. الله تعالی هلته فرمایلي چې ته څه شي منع کړې د سجدې کولو نه اذ امرتک، کله چې ما تا ته حکم وکړو. نو مطلب دا چې څنګه فرشتو ته حکم و، په دې حکم کې چې دی نو هغه ابلیس هم راغلی او هغه ته هم دا حکم و، یا هغه ته مستقل الله تعالی جدا حکم کړی و چې فرشتو تاسو هم آدم ته سجده وکړئ او د هغه طرف ته سجده وکړئ، او ابلیس ته جدا وویل چې ته هم هغه طرف ته چې دی نو سجده وکړه. ځینې عوامو په ذهن کې دا خبره مشهوره ده او هغوی وایي چې یاره ابلیس دا د ملایکو چې دی نو هغه استاد. دا خبره غلطه ده. استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب به فرمایل چې دا خلک وایي چې ابلیس چې دی نو دا د فرشتو دغه استاد و، ویل پته نه لګي چې دا پړاو به ورته کوم کتاب، ځکه هغه وخت کې خو یو کتاب هم نه و چې دا څه شی به ورته پړاو. نو دغه خبره غلطه ده او فرشتې چې کوم دی نو هغو ته الله تعالی د مخکې نه علم ورکړی چې څه وله ورکول. وقلنا او ویلې مونږه یا آدمو ای آدمه اسکن اوسېږه انت ته و زوجک او بیبي ستا الجنته په جنت کې. د حضرت آدم د سجدې نه چې دی نو ابلیس انکار وکړو، نو هغه ته خو چې دی نو دا حکم وشو چې ته ووځه، ځکه هغه ته الله تعالی مخکې چې دی نو دغه فرمایلی دي او دا مختلفو صورتونو کې راځي اخرج منها فانک رجیم، د دې جنت نه ته ووځه. نو بل طرف ته آدم دا او د هغې بیبي ته چې دی نو دا حکم وشو چې تاسو اوسېږئ په دې جنت کې.
وکلا او خورئ تاسو دواړه منها د دې جنت نه رغدا پراخه څه روک ټوک او څه منع به په تاسو باندې نه وي حیث شئتما د کوم ځای نه چې خوښه شي ستاسو دواړو. دلته علما کرام فرمایي یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة چې اوسېږه ته او ستا بیبي په دې جنت کې. اوس د دې جنت نه کوم جنت مراد دی؟ ځینې علما کرام هغو د دې جنت نه د دنیا یو باغ اخیستی دی، خو دا خبره چې دی نو نور علما کرام فرمایي چې دا غلطه ده. مراد د دې جنت نه چې دی نو هغه جنت دی چې هغه د نیکو اعمالو د ثواب په بدل کې چې دی نو خلکو نیکانو مؤمنانو ته ملاویږي. دغه جنت ته مراد دی چې قیامت په ورځ باندې باغې ته نیکان داخليږي. نو په دې باندې دا سوال راځي چې د دغه په باره کې خو الله تعالی فرمایلی دي چې څوک هغې ته ننوتو نو د هغې نه به چې دی نو څوک به راوځي نه، لکه مخکې مونږ ویلي وهم فیها خالدون او دی به په هغې کې همیشه. نو چې حضرت آدم او د هغه بیبي هغه په دغه جنت کې وو، نو بیا څنګه الله تعالی د هغې نه چې دی نو راویستل؟ دا خو د قرآن کریم د دوو آیاتونو په خپل آپس منځ کې چې دی نو ټکراو راځي چې یو ځای کې فرمایي چې دی به پکې همیشه او بل ځای کې چې دی نو هغې ته ویستو. د هغې جواب علما کرام فرمایي چې اصل کې جنت ته ننوتل دا په دوو طریقو دي. یو د جنت ته داخلېدل هغه په دې طریقې سره دي چې سړی په دنیا کې ژوند تیر کړي او نیک اعمال وکړي او د هغې په ثواب او په اجر او په بدل کې چې دی نو الله تعالی هغه جنت ته ننباسي. دا به د جنت نه بیا نه راوځي. د هغه لپاره دغه همیشه جنت الخلد د همیشوالي کور چې دی نو هغه له جنت شو. او دویم چې دی نو هغه جنت ته داخلېدل دي د تکریم یا د احترام او د اعزاز په طور باندې، او د دې اعزاز په طور باندې چې څوک ننوتو نو بیا هغه الله تعالی چې دی نو راوباسي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې جنت ته داخل شوی خو واپس ترې راوتی. ولې؟ دا هلته چې ننوتلو د نبی علیه صلات وسلام دا یو قسم له اعزازو نو د هغې د وجې نه الله تعالی چې دی نو هغه ترې راویستو دوباره. نو دلته هم چې دی نو د آدم او د هغه د بیبي جنت کې اوسېدل دا د احترام په طور باندې او د عزت په طور باندې د څه وخته پورې وو، او چې کله هغه وخت پوره شو نو د هغې نه پس الله تعالی هغې راویست. وکلا وخورئ تاسو دواړه منها د دې جنت نه رغدا پراخه حیث شئتما د کوم ځای نه چې خوښه یې ستاسو دواړو، کوم ځای نه چې تاسو خوراک کوئ. خو یوه خبره دا یاد وساتئ ولا تقربا او مه نږدې کېږئ تاسو دواړه هذه الشجرة دې بوټي ته فتکونا که چېرته نږدې شوئ نو شئ به تاسو دواړه من الظالمین د کمي کوونکو نه. من الظالمین تاسو به د کمي کوونکو نه شئ. استاد محترم به دلته فرمایل سوال به دا کو چې الله تعالی آدم ته وفرمایل چې ته به دا بوټی چې دی نو نه خورې، او که چېرته هم دا بوټی وخوړلو نو تاسو به د ظالمانو نه شئ. اوس دلته الله تعالی فرمایي چې ته به بیا ظالم شي. او آدم علیه السلام هغه خو د بوټي نه خوراک وکړو نو بیا هغه څه شو؟ نعوذ بالله. دغه به ووایو اصل لفظي الفاظو باندې نور معنی به وروسته کوو چې بیا آدم علیه السلام ظالم شو. او الله تعالی د ظالمانو په باره کې څه فرمایي؟ لکه دغه سورت بقره دی صفحه نمبر 18 او آیات نمبر دی 124. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او یاد کا وخت کله چې امتحان واخستو د ابراهیم نه رب د یو څو حکمونو فاتمهن نو پوره کړل ابراهیم علیه السلام دا حکمونه امتحان پوره. قالو فرمایل الله تعالی غتا انی جاعلک یقینا ز جوړو متال تعالی للناس لخلق د پاره اماما پیشوا. قال ومن ذریتی مطلب د دې خبرې دا چې زبا تا چې کوم دینو ته چې په پیغمبرۍ په کوم مقام باندې نو په دې کې وتا چې دینو زه امام جوړوم. نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه ومن ذریتی او زما د اولاد نه، یعنی زما په اولاد کې چې دینو ځنې خلک چې دینو هغه امامان کا هغه پیغمبري ورک. قال فرمایل الله تعالی لا ینالو نرسیږي عهدی لو زما الظالمین ظالمانو ته. اوس دا آیات او هغه آیات را یو ځای زما لو ظالمانو ته چې دینو نرسیږي. دلته الله تعالی فرمایي یعنی مطلب پیغمبري زما چې دینو هغه ظالمان نشي حاصلوي. او الته او فرمایل آدم ته کو چرته دی بوټه او خړو ته به ظالم شي. نو دواړه آیاتونه را یو ځای کا لکه ځنې خلکو چې دینو دا د سیکړي دي
هغه وی آدم پیغمبر نو. ولی ځکه الله تعالی فرمایي کو چرته دې بوټي وخوړل نو ته به بیا چې ظالم شي، او بوټي وخوړو نو ظالم شو، او د ظالم په باره کې الله فرمایي چې هغه پیغمبر نشي جوړېدی. نو د دې وجې نه د دې ظالم لفظ موږ معنا ذکر کوو چې د هغې نه دا پته ولګي چې آدم علیه السلام چې دی نو هغه پیغمبر دی. ډېرې معناګانې علما کرامو ذکر کړي دي. زمونږ استادانو به چې کومه معنا ذکر کوله هغه به د ظلم په معنا د کمی کولو باندې. نو مطلب فتکونه شی به تاسو دواړه من الظالمین د کمی کوونکو نه خپل نعمتونه چې تاسو ته څومره میلاویږي هغه به په ځان باندې کم کړئ. اوس په دې معنا باندې دا معنا موږ ځان نه کوو چې ظالم چې دی نو موږ په معنا د کمی کوونکي باندې ووایو، دا د ځان نه ویو. د قرآن کریم آیاتونه په دې باندې چې دی نو هغه ګواهان دي. لکه سورة کهف 15 سپاره آیت نمبر صفحه نمبر 269 او آیت نمبر دے 33 کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. کلتا الجنتین دی دوارو باغونو آتت ورکولی اکلها میوی خپلی ولم تظلم او کمی بینکولو منه ددی میونا شیئن سشی. نو دلته وګوره ولم تظلم منه شیئا، دواړو باغونو به میوې چې دی نو پوره ورکولې او په دې کې به چې دی نو څه کمی نه کوو. نو ظلم په معنا د کمی کولو باندې چې دی نو یو د دې آیت نه معلومه شو. دویم دغه سورت بقره ده صفحه نمبر 43 او آیت نمبر دی 272. 42 نمبر نه چې دی نو آیت شروع کیږي د میل نه وما تنفقون او تاسو نه خرج کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضامندیا د الله تعالی. وما او هغه څه تنفقو چې خرج کوئ تاسو من خیر د څه مال نه، خیر چې دی نو هغه مال ته ویل کیږي. یوفى الیکم نو پوره بدله به درکړل شي تاسو ته، الیکم تاسو ته د هغې، وانتم او تاسو لا تظلمون کمی به ونه کړل شي ستاسو نه. دلته استاد محترم به فرمایل ظلم په معنا د پوره بدلی ورکولو په مقابله کې رااله. ظلم په مقابله د یوفا کې رااله او یوفا معنا پوره بدله ورکول. نو لا تظلمون معنا کمی به ونه شي ستاسو نه، ستاسو اجر او ثواب به تاسو ته مکمل میلاوي. دا د قرآن کریم دو آیتونه په دې باندې شو. نورم ډېر شی چې آیتونه شته. احادیث مبارکو کې یو حدیث راځي، اوږد حدیث دی، په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی چې دی نو د یهودو سره وعده وکړله چې تاسو به د سار نه واله د ماسپښینه پورې مثال په طور تاسو به کار کوئ او تاسو ته به چې دی نو اجر میلاویږي. لکه د دې مثال یې ورکړی چې یو کس دی او هغه په یو نوکر باندې کار کوي او هغه ته وایي چې سار نه واله ماسپښینه پورې به ته چې دی نو کار کوې او تا ته به 1 روپۍ میلاویږي. او بل ته ووایي چې ته به د سار نه واله د ماسپښین نه واله مازدیګره پورې کار کوې او 1 روپۍ به ته میلاویږي. او بل ته وایي چې ته به د مازدیګر نه د ماښامه پورې کار کې او 1 روپۍ به ته میلاویږي. نو اوس دغه سار والا کس چې دی نو هغه اعتراض وکړي او هغه دا ووایي چې زه د دې بل نه چې دی نو څونه وخت زیات کار کوم او زمونږ د دواړو مزدوري چې دی نو هغه یو شانته ده. پکار ده چې ما ته فضیلت حاصل او ما پیسې ډېرې وي. نو دغه رنګې هغه مالک هغه ته ووایي چې ګوره ما ستاسه کومه وعده او کومه مزدوري هغه کړې وه نو په هغې کې خو ما ستاسو څه کمی ونه کړو. هغه زما خپل سړیتوب دی چې زه د چا څه ښه کومه بس د هغه څه یې کومه. نو د مازدیګر نه واله ماښامه پورې چې چا کار وکړو هغه له 1 روپۍ ورکوم یا زیاته، نو دا زما د هغه څه ښېګړه ده. نو مطلب ستاسو مې چې کوم دی نو ظلم نه دی کړی او د هغه سره چې کوم دی نو زما خپل انصاف او فضل دی، غوروالی دی. دغه رنګې الله تعالی یهود چې کوم دی نو د هغو د عبادت وخت سیواو او اجر یې چې دی نو هغه یو چندو، او د نصاراو وخت چې کوم دی نو د هغو نه بیا کم او د عبادت ثواب یو چندو. او د مسلمانانو مثال د هغه کس دی چې د مازدیګر نه د ماښامه پورې کار وکړي او د هغه مزدوري او ثواب چې دی نو هغه زیات دي. نو اوس دغه کس چې دا یهود او نصارا دا اعتراض نشي کولی په الله تعالی باندې چې زمونږ څه چې دی نو زیاتی دی. ولې په هغه حدیث کې راځي انی ما ظلمتکم شیئا، ما چې دی نو ستاسو نه څه شی نه دی کم کړی. نو په هغه حدیث کې دا ټول حدیث مې چې ویلو د دې مطلب دپاره چې هلته ظلمه لفظ راغلی دی
په معنا د کمی کول، یعنی ما ستاسو له چې د کوم ثواب هغه وعده مې درڅه کړې وه نو هغې کې چې دی نو ما تاسو له پوره ثواب درکو او تاسو ته مې چې دی نو په ثواب کې کمی نه دی کړی. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله حجامه ولګوله نو کان لا یظلم من اجر احد، هغه به د هیڅ چا د مزدورۍ نه چې دی نو کمی نه ورکو، کمی به یې نه کوو پکې چې څونه خبره به یې ورڅه کړې وه نو هغه حجام له به چې دی نو هغومره پیسې به یې ورکولې. نو دغه کې ظلمه لفظ راغلی دی په معنا د کمی کولو باندې. نو دلته معنا به دا شي فتکونه که چېرته تاسو دواړه نږدې شوئ نو شی به تاسو دواړه من الظالمین د کمی کوونکو نه، تاسو به چې دی نو نعمتونو کې کمی وکړئ او نعمتونو کې واقعي کمی دی چې هغو دغه بوټی وخوړلو نو د جنت نه ووتل نو نعمتونه پرې کم شو، چېرته د دنیا نعمتونه او چېرته د جنت. فازلهما پس راوښویول دا دواړه الشیطان شیطان عنها د دې جنت نه فاخرجهما پس راویستل دا دواړه مما د هغه نعمتونو نه کانا چې و دا دواړه فيه په هغې کې شیطان هغو ته وسوسه واچوله او د هغې وسوسې په نتیجه کې چې دی نو حضرت آدم نه د هغه بوټي خوراک وشو سره د حضرت حوا او الله تعالی هغو ته دا حکم وکړو چې تاسو د دې جنت نه وځئ. فازلهما څومره د ادب لفظ یې د پیغمبر دپاره الله استعمال کړی، دا یې نه دي ویلي چې په هغو باندې ګناه وکړله، راویښویول دا دواړه. او استاد محترم به فرمایي چې کوم یو کس په خټو کې وښویږي او نو بل یو کس هغه ته دا نه وایي خاندي پسې نه بلکې د هغه سره همدردي کوي چې خیر دی ځه پاسه ماشومي خلک یې راپاسه یې ځه خوږ شوی خو به نه نو د آدم څخه همدردي په کار وه، دا نه چې ته په هغه باندې چې کوم دی نو بیا مسخرې پسې وکړي او ټوقې پسې وکړي. د دې وجې نه علما کرام فرمایي چې د پیغمبرانو دپاره به دا نه وي چې داغونه دا ګناه شوې ده دا ګناه شوې ده، لکه مودودي چې کوم دی نو دا ویلي دي حضرت موسی سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا او د حضرت یونس په باره کې هم څه ویلي دي او صحابه خو هغه یو هم نه ده کړي، خصوصا حضرت معاویه رضی الله عنه د هغه په باره کې خو ډېرې زیاتې چې کوم دی نو عجیبه خبرې کړي. دا د مفتی تقی عثماني صاحب کتاب دی حضرت معاویه اور تاریخي حقایق، دا په دې باندې لیکلی دی چې د مودودي د سوالاتو جوابات وشي او هغه د یو کتاب نه او د بل کتاب نه چې کوم دی نو خبرې را نقل کړي او په حضرت معاویه باندې چې کوم دی نو تهمتونه لګولي او بیا حضرت معاویه رضی الله عنه دفاع چې مفتی تقی عثماني صاحب څنګه کړې ده نو واقع چې هغه مفتی دی د سړي د زړه نه ورته چې کوم دی نو دعاګانې ښي. نور انسان دی کله کله به غلطي هم کېږي، ځینې خبرې داسې دي چې په هغې باندې هغه قابل د نیوکې دي نو هغې باندې خضر ایاز صاحب رد کړی دی نو هغه د دې وجې د دې دپاره نه دی چېرې د هغو چې نور څومره خدمات دي په هغې نه چې دی نو سړی سترګې واړی، هغه د هغو خدمات په خپل ځای باندې هغه انتهایي لوی کارونه هغه کړي دي، د احادیثو خدمت یې کړی دی. په عربۍ کې د احادیثو لویه شرحه چې دی نو هغه لیکلې ده فتح الملهم د شبیر احمد عثماني صاحب لیکلی شوي یوه شرحه چې هغه بیا وفات شو، د بخاري شریف شرحه د مسلم شریف بیا هغه چې کوم دی نو هغه پوره کړله مفتی تقی عثماني صاحب. او بېشماره کتابونه دي په عربۍ کې په اردو کې دغرنګې په انګریزۍ کې هم کتابونه شته دی، د قرآن کریم ترجمې چې دی نو هغه په اردو کې هم کړې ده په انګریزۍ کې هم کړې ده او نور د معاملاتو د بینکونو چې څومره مسایل دي په دې کې چې دی نو هغه زبردسته چې دی نو الله تعالی وله یو لوی مقام ورکړی دی. به هر حال الله تعالی نو علما کرام فرمایي د پیغمبر دپاره لفظ د ګناه به نه استعمال د څه شي لفظ ځینې علما کرام فرمایي چې د ذلت لفظ به استعمالوي چې که چېرته د پیغمبر نه داسې یو کار شوی چې هغه په ظاهره کې موږ ته ګناه ښکاري نو موږ به دا لفظ د ذلت یعنې د ښویدلو دا لفظ به استعمالوو لکه څنګه چې قرآن کریم هغه استعمال کړی. د بخارا علما کرام فرمایي چې د پیغمبر دپاره به موږ دا ویو ترکو الافضل وفعلوا الفاضله، چې پیغمبر چې دی نو هغه غوره کار هغه جایز کار یې وکړو او هغه ډېر غوره کار چې کوم هغه ترې پاتې شو. که چېرته د پیغمبر نه داسې یو کار شوی نو هغې په باره کې به دا ویو چې جایز کار یې وکړو او هغه ډېر غوره کار چې دی نو پاتې شو. نو دلته الله تعالی فرمایي فازلهما پس راوښویول دا دواړه شیطان عنها د دې جنت نه. څنګه یې راوښویول نو دې کې یو سوال چې کوم دی نو راځي چې الله تعالی خو د آدم علیه السلام د جنت ته د تلو نه وروستو ابلیس د هغې نه راویستو
نو دی ابلیس چې دی نو حضرت آدم ته دا وسوسه څنګه ور واچول؟ نو په دې کې خلکو خبرې کړي دي، عجیبه عجیبه خبرې کړي دي. ته به وایې چې لکه دا خو شرطه په نشه کې و. ځینې پکې دا ویلي دي چې اصل کې وایي ابلیس دا خپل شکل چې کوم دی نو بدل کړو، ځکه چې دا دوه مخلوق هغه شکلونه بدلوي، هغې له الله اختیار ورکړی، یو فرشتي او دویم جنات. جناتو په باره کې راځي چې جسم ناری یتشکل باشکال مختلفه، دا د اور نه پیدا یو شکل دی، یو جسم دی او په مختلفو شکلونو باندې راځي، او جنات چې دی نو هغه شکلونه بدلوي را بدلوي. نو وایي دا هم د جناتو نه و، کان من الجن، دا ابلیس د جناتو نه و. نو دوی شکل بدل کو د مار په شکل کې دا جنت ته چې دی نو بیا ورننوت. نو دا اوس عجیبه خبره ده چې د الله تعالی علم په ابلیس باندې د هغه په شکل باندې و، خو چې هغه د ځان نه مار جوړ کړو د الله تعالی علم په هغې باندې نه و. نو دا اوس عجیبه خبره ده. نو دا خبره خو انتهایي غلطه ده. د الله تعالی د علم نه چې دی نو نه ابلیس په خپل شکل کې پاتې کېدی شي او نه په بل شکل کې چې دی نو هغه دې پټ پاتې کېدی شي. نو د دې وجې نه علما کرام فرمایي چې وسوسې چې کومه ور اچولې وه او آدم علیه السلام ته نو دا وسوسې بالکل مخامخ اچولې. په دې باندې قرآن کریم آیتونه هغه ګواه دي، لکه 8مه سپاره سورت اعراف دغه اولني آیتونه دي، په هغې کې هم دغه واقعه الله تعالی چې تفصیلي ذکر کړی دی. او الته آیت نمبر 1 صفحه 138 په هغې کې فرمایي فوسوس لهما الشیطان، وسوسه واچوله دې دواړو ته شیطان لیبدي لهما د دې دپاره چې ښکاره کړي دې دواړو ته ما هغه څه وریا چې پټ کړی شوي دي عنهما د دې دواړو نه من سوآتهما د عورتونو د دې دواړو نه. وقال او وی ویلې ما نهاکما نیوی منع کړي تاسو دواړه ربکما رب ستاسو دواړو عن هذه الشجرة د دې بوټي نه. ولې منع کړي وي؟ الا مگر ان د دې دپاره تکونا چې شی تاسو ملکینې دوه فرشتې او تکونا یا شی تاسو دواړه من الخالدین د همیشه پاتې کېدونکو نه. یعنی مطلب د دې خبرو نه د بچ کېدو دپاره الله منع کړي وي چې هسې نه چېرته تاسو به همیشه په جنت کې پاتې کېږئ. نو دوی خو وویل چې یاره دا خو جنت کې پاتې کېدل خو زمونږ خوښ دي، او چې په جنت کې پاتې کېدل د دې بوټي د خوراک د وجې نه نو ایسته به وخورو همیشه به د جنت کې پاتې شو. وقاسمهما او قسمونه ورکړل دې دواړو ته. نو ګوره دا ټولې خبرې چې کوم دی نو قسم ورکول، قسمونه یې وخوړل دې دواړو ته. نو قسم خوړل هغه بالکل ښکاره دي او هغه بالکل مخامخ دي، ځکه چې آدم خو په جنت کې دننه و، خو بار نه و. نو چې آدم په جنت کې دننه و نو ابلیس هم چې هغه ته قسم وخوړو، هغو دواړو ته قسمونه وخوړل، نو دا هغه ځای کې وخوړل چې کوم ځای کې حضرت آدم موجود و، یعنی جنت کې دننه. نو قسمونه یې وله چې کوم دی نو په جنت کې دننه خوړلي. نو مطلب وسوسې په هغه وخت کې اچولې وه چې کوم وخت کې هغه په جنت کې دننه و. شیخ غلام الله خان صاحب فرمایي وی هغه فرمایي چلتے چلتے بک گیا. وی دا په دې تلو کې چې وغپېدو دا قسمه وسوسې حضرت آدم او حضرت حوا ته واچولې، چلتے چلتے بک گیا. او بیا هغه فرمایي وی د دې مثال داسې دی چې چېرته په مدرسه کې یو طالب جنګ وکړي او خپله چې دی مدرسې محتوي مو دې نه خبر ویل مدرسه کې چېرته یو طالب چې دی نو جنګ وکړي نو مدرسې انتظامیه هغه د مدرسې نه وباسي. ویل دا طالب لګی بسره راټولوي او هغه تړي او په دې وخت کې چې دی نو د طالبانو ته لګی ګوره نن یې زه ویستمه او سبا له به تاسو مو وباسي. نو په دې طریقې باندې هغو ته وسوسې چې دی نو ورچې. نو دا شیطان چې کله وتلو نو په دغه وخت کې چې دی نو هغو ته وسوسه واچول. فازلهما الشیطان پس راوښویول دا دواړه شیطان عنها د دې جنت نه، فاخرجهما پس راویستل دا دواړه مما د هغه څه نه کانا چې و دا دواړه فیې په هغې کې د حضرت آدم نه د بوټي خوراک وشو. سوال راځي الله خو منع کړي نو دوی ولې هغه خوراک و؟ د هغې جواب دا دی الله تعالی فرمایي نسی ولم نجد له عزما. سورت طه کې الله تعالی فرمایي د حضرت آدم نه چې دی نو خبره یېره شوه ولم نجد له عزما، او موږ د هغه دپاره د ګناه قصد چې دی نو نه و لیدلی چې هغه قصد د ګناه کړی وی او د هغې د وجې نه چې دی نو هغه خوراک کړی. نو یوه خبره خو دا شو چې د هغه نه خبره یېره شوې وه، بس قصه ختمه. الله تعالی په خپله فرمایي دي نسیه، بس هیر پرې وشو او په هیر باندې چې دی نو الله تعالی انسان نه نیسي. په هیر باندې چې دی نو روژه سړی ماته کې روژه نه ماتي. نو په هیر باندې حدیث کې راځي رفع عن امتی الخطأ والنسیان، غلطي او هیر چې دی نو الله تعالی زما امت ته معاف کړی.
نو حضرت آدم تم چې دی نو دا معاف. دویم جواب علماء کرام فرمایي چې حضرت آدم اصل کې دلته اجتهاد وکړو، خو په خپل اجتهاد کې هغه خطا شو. څنګه اجتهاد وکړو؟ اجتهاد یې دا وکړو چې ګوره الله تعالی دته الفاظ چې کوم ویل د منع کولو هغې ته څنګه فرمایلي ولا تقربا او مه نږدې کېږئ تاسو دواړه هذه الشجرة دې بوټي ته. هذه اسم اشاره په عربی کې نږدې شي ته راځي او الشجرة چې کوم شي ته اشاره کېږي هغې ته مشار الیه وایي. نو دا الشجرة دا مشار الیه دی، مطلب دې بوټي ته تاسو مه نږدې کېږئ. نو حضرت آدم دا سوچ وکړو چې الله تعالی خو زه د دې بوټي نه چې دی نو منع کړی نو مراد به همدقه یو بوټی چې د دې نه خوراک مه کوه. نو حضرت آدم د هغه بوټي نه چې دی د هغې نه علاوه د بل بوټي نه خوراک وکړو، خو دواړه چې دی نو هغه یو جنس و. لکه مثال په طور باندې دواړه چې دی نو د غنم بوټي و یا دواړه د کجوري بوټي و. نو د یو بوټي نه چې دی نو خوراک ونه کړو د هغه بوټي نه. حضرت آدم اجتهاد وکړو چې مراد به دقه بوټی، خو هغه مراد چې دی نو د هغې هغه جنس و چې هغه د جنت په کوم ځای کې بیا و. نو دلته بیا ځان له علماو چې دی نو ځینې خلکو هغه دا قصې کړي چې دلته دا بوټی کم یو، څوک وایي د کجوري بوټی و او څوک وایي د انځر بوټی و، څوک وایي د غنمو بوټی و. خو به هر حال هغه علما کرام فرمایي چې کوم شي الله تعالی وضاحت نه دی کړی ابهمو ما ابهمه الله، چې الله تعالی کوم شی پټ پرېښی دی بس هغه رنګې پټ پرېږده څه له پسې نښلي او هغه چې دی نو وضاحتونه یې کړي د ځان. د دې وجې نه امام ابن قیم صاحب نه چا تپوس کړی چې ابلیس نکاح کړی او واده کړی دی که نه؟ نو هغه وایي ذاک عرس لم اشهده، دا داسې واده دی چې زه پکې نه وم. نو مطلب د داسې خبرو تا ته څنګه جواب درکړم چې په هغې کې زه سره موجود نه وم. نو الله تعالی وضاحت نه دی کړی نو بس هغه رنګې پټ پرېږده. نو یو جواب دا شو. دویم جواب دا دی چې حضرت آدم دا وفرمایل دا سوچ یې وکړو چې یاره دا ابلیس ما ته دومره قسمونه خوري او د الله تعالی نه علاوه د بل چا په نوم باندې د الله تعالی په نوم باندې قسم دا خو څوک په دروغو نه خوري، دا خو لویه ګناه ده. نو هغه وویل چې کیدی شي الله تعالی بیرته ما ته اجازت کړی او ما ته د دې اجازت هغه خبره زما ذهن کې یاد نه، ځکه چې دا ما ته داسې قسمونه خوري، خو د الله تعالی په نوم باندې دروغ باندې څوک قسم نه خوري. نو هغه په دې دوکه کې چې وقاسمهما قسمونه ولا ورکړه انی لکما لمن الناصحین چې زه خو ستاسو خیرخواه یم. نو ځکه هغه دوکه شو. دې وجې نه حدیث کې راځي المؤمن غر کریم، مؤمن ساده دی عزتمند دی، عزتمند دی نو هغه ساده دی. او والفاجر خب لئیم، او فاجر چې کوم دی نو هغه دوکه باز دی او بخیله دی. نو مؤمن چې دی هغه په خپله په زړه کې چې دی نو صفای، نو هغه په بل هم دا ګمان کوي چېرې دا هم ښه سړی دی. نو آدم په خپله هغه پاکو د نفس نه، نو هغه په خپله باندې په دروغ باندې قسم خوړل هغه ته چې دی نو ډېره لویه ګناه ښکاره کېده. او دا د هغه په ذهن کې د سره ونه چې یاره داسې به څوک وي چې هغه په دروغو ماته د الله تعالی په نوم قسم وخوري، نو ځکه یې پرې اعتماد وکړو. والله اعلم. خو دغه خبره یقیني ده چې الله تعالی فرمایي نسي ولم نجد له عزما. وقلنا ویل موږه اهبطو ځئ تاسو بعضکم ځینې ستاسو لبعض د ځینو نورو دپاره عدو دشمنان به یې. اهبطو ګوره دا د جمع لفظ دی، تاسو دا یو نه ویلې تاسو دواړه، تاسو چې دی نو ټول ځئ د دې جنت ته کوشئ. نو په دې کې اشاره وه چې الله تعالی دا امت دا انسانان دا مخلوق پیدا کړی د دنیا دپاره، او دا خو د حضرت آدم اس یو معمولی هغه اعزاز و چې په جنت کې هغه پاتې شو او بیا الله تعالی د خپل مقصد دپاره هغه راویستو. ځکه خو الله تعالی مخکې فرمایلي انی جاعل فی الارض خلیفه، زه چې کوم دی نو د ځمکې دپاره دا پیدا کومه چې زما احکامات به هلته نافظ کوي. نو دا الله تعالی د هغه دپاره لیکلي او په دې باندې مونږ حضرت آدم چې کوم دی نو نشو تهمت پې نشو لګولی. ځینې سادهګانې هغوی وایي چې یاره چې حضرت آدم نه وی راوتی نو اوس به مونږ هم چې په جنت کې وي. څنګه به ته په جنت کې وي؟ هغه به صرف آدم او حوا به وي، ته به چېرته وي؟ نو هغه خو الله تعالی لیکلي د دې دپاره و چې دنیا ته به راځي. وقلنا ویلې مونږه اهبطو کوشئ تاسو بعضکم ځینې ستاسو لبعض د ځینو نور دپاره عدو دشمنان دي، ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د وخت تېرولو دی، ومتاع او څکه ده الی حین تر یو وخته پورې. په متاع باندې علماو یوه قصه ذکر کړې ده، وایي د دې متاع په معنا باندې درې الفاظو چې د هغې په معنا باندې یو عالم نه پوهېدو. نو هغه کان یدور علی القبایل، ګرځېدو په قبایلو کې، ځکه په عربو کې دا دستور او قانون چې په شهري علاقو کې به اصل عربي چې دی نو هغه نه وه،
اصل عربي چې کوم دی نو هغه په دیهاتي علاقو کې و، ځکه خو نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه پس چې کوم دی نو هغه خپلې مورې چې دی نو هغه ولېږو حضرت حلیمې سعدیې خواته د دې لپاره چې هلته پاتې شي او هغه اصل عربي زده کړي او د هغه ځای هغه آب و هوا هغه د هغې مطابق د هغه صحت چې کوم دی نو برابر نو دا به چې دی نو دا عالم تللی و قبایلو ته او هلته ګرځېدو وی د یو کور په خوا تېرېدو او هغه کور کې یوې زنانه چې دی نو هغه خپلې د یوې جینۍ چې دی نو مور ته غږ کړو یا امه جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارك الى الجبل. دا عالم په دریو الفاظو یې نه پوهېدو، یو رقیم چې د دې اوس څه معنا ده، دویم متاع او دریم تبارک. نو هغه کور دروازې وواله او هغو ته ویل چې د دې څه مطلب دی، نو هغو ته ویل چې جاء الکلب، رقیم معنا سپی، جاء الکلب واخذ المتاع، او بیا ورته د متاع وضاحت وکړو چې متاع مونږ هغې شوړۍ ته ویو چې په هغې باندې مونږ غوړ لوښي چې دی نو هغه یینځو، نو هغه کپړه پرته وه او جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارك الى الجبل، او غره ته چې دی نو هغه وختو صاعد الى الجبل. نو دې مطلب دا شو چې متاع څکه ده، یعنی چې څنګه دغه کپړه داسې ده چې هغه د خوراک نه ده خو په هغې باندې لګېدلی چې کوم دی نو خوند د سالن دی، نو سپي چې کوم دی نو هغه د خوراک شی وګڼو او هغه یې ویوړل. نو دغه رنګې دنیا چې دی نو د داسې خوراک شی نه دی، بس یوه څکه ده. الى حين تر یو وخته پورې فتلقى آدم من ربه، پس زده کړل آدم علیه الصلاة والسلام من ربه د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې، فتابه دغه کلمې وویلې، فتابه پس مهرباني وکړه الله تعالی علیه په ده باندې، انه یقینا دغه الله تعالی هو التواب الرحیم، همدا دی توبه قبلونکې مهربانه. امام قرطبي صاحب فرمای چې حضرت آدم د آسمان نه ښکته راکوز کړی شو، نو د هندوستان په یوه علاقه کې سرندیب هغې کې چې کوم دی نو هغه الله تعالی هلته کوز کړو او هلته به وفات دی والله اعلم، او هلته چې کوم دی نو هغه به دفن دی. نو حضرت آدم هغه ته الله تعالی چې یو څو کلمات زده کړل. اوس د قرآن کریم معتبر تفسیر هغه دا دی چې قرآن کریم په خپله د خپل یو آیت وضاحت وکړي. نو د دې آیت وضاحت هغه د سورة اعراف، د دغه اعراف دغه نږدې آیتونه دي، کومه پاڼه چې مخکې راوړلې وه 138 د هغې 23 نمبر آیات دی. قال وفرمایل دی حضرت دی آدم او حوا ربنا ای رب زمونږه ظلمنا مونږه کمې وکړو یا ظلم مو وکړو انفسنا په خپلو ځانونو باندې، وان لم تغفر لنا که چېرته بښنه ونه کړې ته مونږ ته، وترحمنا او رحم ونه کړې ته په مونږ باندې، لنکونن من الخاسرین نو خامخا شو به مونږه د تاوانیانو نه. نو دا کلمات هغو دواړو وویلې، نو الله تعالی په هغو باندې مهرباني وکړه. اوس په دې ځای کې چې کوم دی نو په هر آیت کې چې کوم دی نو تقریبا یو ځای کې داسې تفسیر شوی په یو تفسیر کې چې هغه قابل د اعتراض نو د دې وجې نه خبره چې دی نو اوږده شي. بس په دې ځای کې یو کس یو حدیث چې کوم دی نو هغه ذکر کړی دی د حضرت آدم په باره کې، مستدرک حاکم چې کوم دی نو هغه ذکر کړی، او هغه وایي چې کله آدم علیه الصلاة والسلام ځمکې ته راکوز شو نو هغه دعا وکړله چې اللهم انی اسألک بحق محمد، یا الله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حق باندې زه ستانه دا سوال کوم چې ته ما معاف کړه. نو الله تعالی هغه ته وفرمایل چې تا ته څه پته ده چې دا محمد څوک دی؟ وایي هغه وویل چې کله ما سترګې کلاو کړې او تا زه پیدا کړم نو ما ولیدل چې په عرش باندې دا لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله. وایي ما ته اوس په ذهن کې دا رایاد شو چې یاره دغه تا چې د خپل نوم سره چا نوم یو ځای کړی دی نو معلومیږي چې هغه به تا ته محبوب وي، نو د هغه واسطه او وسیله زه تا ته پیش کوم چې ته ما معاف. وایي الله تعالی هغه ته وفرمایل چې بلکل او دغه زما محبوب شخصیت دی، او لولاه لما خلقت الافلاک، کو چېرته هغه نه وی نو ما به دا کائنات چې دی نو نه وی پیدا کړي. او بیا الله تعالی د هغه توبه چې دی نو قبوله کړه. نو د دې خبرې نه چې دی نو دغه خلق دوه قسمه مسالې چې دی نو هغه ثابتوي. یو مسله ته دا ثابتوي چې د نبي صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې چې کوم دی نو دعا کول دا جایز، او د نبی علیه الصلاة والسلام وسیله پیش کول دا جایز. او دویمه مسله ته دا پیش کوي چې الله تعالی فرمایلی دي که چېرته پیغمبر نه وی نو ما به چې کوم دی نو دا جهان نه وی پیدا کړی. لکه پښتانه وایي چې دا هر څه دي نو دا د پیغمبر د مخه پیدا دي،
د پیغمبر د مخه پیدا دي و دا دواړه خبرې په خپل ځای باندې چې دی نو دا غلطې دي. ولې د کوم حدیث نه چې دی دا خبرې ثابتوي دغه حدیث اصل کې چې دی نو دغه انتهایی هغه موضوعي حدیث دی، دومره موضوعي دی چې د دې حدیث د وجې نه امام ذهبي هغه په دغه عالم باندې چا چې د مستدرک حاکم لیکلی، مستدرک حاکم کې هغه حدیث دی چې کوم بخاري او مسلم کې نه خو د بخاري او د مسلم په شرط او شروط باندې برابري، یعنی کو چرته دغه حدیثونه بخاري او مسلم ته ملاوېدلې نو هغه په خپل کتاب کې لیکلي وي او هغه ته نو ملاو شوي او وروسته چې نو هغه دغه امام حاکم ته چې ملاو شوي نو هغه یو کتاب یې ولیکو مستدرک، یعنی هغه احادیث چې هغه د دې نه پاتې شوي ما را لاندې کړي دي نو دغه کې احادیث ولیکل. خو امام ذهبي صاحب فرمایي چې کاش دی امام حاکم دا کتاب نه وی لیکلی وایي ځکه چې په دې کې دومره احادیث دي چې هغه بالکل هغه انتهایی موضوعي دي، دا د بخاري او د مسلم مرتبې ته خو لا پرېږده چې هغې ته ورسي او بیا هغې په دې حدیث باندې چې کوم دی نو نیوکه کوي او فرمایي چې دې حدیث کې چې دومره راویل دي چې هغه ټول ضعیف او دا د شیعهګانو د ځان نه منګړت روایت دی چې هغې د وسیلې دپاره دا چې کوم دی نو بیا پیش کوي. نو اوله مسله د وسیلې والا هغه هم ترې ووتله او د وسیلې په باره کې مخکې مونږ بحث کړی وروسته به انشاءالله ځای په ځای باندې راشي. او دویمه خبره لولاه لما خلقت الافلاک والا ده، ځینې تاسو هم اورېدلی لولاک لما خلقت الافلاک، خو چېرته ته نه وې نو ما به دا کائنات نه وې پیدا کړي. حسین شاه نیلوي صاحب رحمت الله علیه اوس وفات شوی دی، هغه په دې حدیث باندې یو رساله لیکلې ده، هغه فرمایي چې دا لولاک دا الفاظ داسې دي چې دا د پیغمبر الفاظ نشي کېدل، د نحوي او د ګرایمر او د قوانینو په اعتبار سره دا الفاظ د پیغمبر نشي کېدل، په دې کې نحوي غلطیانې دي او هغه بیا غلطیانې ذکر کړي دي. او دویمه خبره دا ده چې دا حدیث کو چېرته حدیث وي دا د قرآن کریم د آیتونو څخه چې دی نو ټکراو راځي، ځکه چې الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات او انسانات چې ما پیدا کړي صرف د خپلې بندګۍ لپاره. او دغه کې الله تعالی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی حضرت آدم ته وفرمایي کو چېرته دا پیغمبر نه وي نو ما به چې دا کائنات نه وي پیدا کړي. او سورة یونس کې الله تعالی فرمایي ما خلق الله ذلك الا بالحق، ځمکه او آسمان چې الله تعالی پیدا کړي دي الا بالحق د حق د ښکاره کولو دپاره پیدا کړي. نو د دې وجې نه دا دواړه خبرې چې نو غلطې دي او د دې آیت تفسیر د سره کېدلی نشي او د دې آیت تفسیر هغه دی چې موږ راواړو د سورة اعراف 23 نمبر آیات چې هغه کلمات قال ربنا ظلمنا انفسنا دغه کلمات ویل. فتلقى پس زده کړل آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې نو وی لستری هغه فتاب علیه پس مهرباني وکړه الله تعالی په هغه باندې انه یقینا دغه الله تعالی هو التواب الرحیم همدغه دی توبه قبلونکی مهربانه. قلنا ویلې مونږه اهبطو کوشئ تاسو مینه د دې جنت نه جمیعا ټول تاسو دواړه او تاسو په شاګانو او په سینه کې چې څومره اولاد دي د قیامت پورې هغه ټول چې دی نو کوشئ دنیا ته ځئ دغه چې نو ستاسو د امتحان دپاره هغه یو میدان دی. فإما یأتینکم خدا واورئ فإما یأتینکم پس کو چېرته راشي ستاسو ته مني زما له طرف نه هدن څه هدایت فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړله هدایه زما د هدایت فلا خوف علیهم نو نه به یې یېره په دی باندې ولا هم یحزنون او نه به دی غمجن شي. آدم علیه السلام سره الله وعده وکړله چې دنیا ته خو ځئ خو داسې به م نه پرېږدم چې بې قانونه به یې وي چې څنګه خوښ یې هغسې ژوند به تېروئ، نه هدایت دپاره به کتاب راځي خامخا او دغه په وخت باندې د الله دغه وعده د پیغمبرانو سره چې دی نو هغه پوره کېدله او د نبي علیه السلام سره دا وعده د هدایت زمونږ په حق کې الله د دې کتاب په شکل کې چې دی نو هغه قبوله کړه او دا یې پوره کړله. نو دا کتاب زمونږ دپاره الله د هدایت کتاب راولیږو او د دې وجې نه تقریبا 18-19 پیرې په قرآن کریم کې دې قرآن کریم ته د هدایت کتاب ویلی شوی دی. نو بیا دا ویل چې د دې قرآن کریم نه هدایت نه خورېږي دا د قرآن کریم د دې آیتونو سره چې کوم دی نو ټکراو خبره ده. نو دا د هدایت هغه وعده ده چې الله پوره کړې ده زموږ په حق کې. کو بل د هدایت کتاب وي د قرآن کریم په ځای باندې به الله هغه رالیږلی فلا خوف علیهم نو نه به چا چې د دې هدایت تابعداري وکړه نو یېره به په هغو باندې نه او نه به دی غمجن کېږي. دا اول ځل دلته راغلی لا خوف علیهم دې باندې کې علما کرام فرق کوي، یو خوف دی یو حزن دی. خوف چې کوم دی هغه راتلونکي حالاتو باندې څه کوم شی د هغې نه سړی یېرېږي نو د هغې په باره کې چې کومه یېرې دې ته خوف وایي
او تیر چې کوم وي او د هغې په باره کې سړی پریشان یې خفه نو هغې ته حزن وایي. د دې آسان مثال داسې دی چې د یو کس دوه زامن دي او هغو اکسیډنټ وکړو او په هغې کې یو مړ شو او بل چې دی نو هغه زخمي دی. نو دا سړی چې دی نو د ده په زړه کې دوه قسمه کیفیتونه دي. یو د تیر د مړ زوی په باره کې چې دی نو د ده غم دی او د دې ژوندي زوی په باره کې چې کوم زخمي دی د ده په باره کې یېره. نو داسې نو دغه یو یېره شوله بل چې کوم دی نو هغه غم شو، یو خوف شو او بل حزن شو. نو مطلب چا چې د قرآن کریم تابعداري وکړه نه به آینده حالاتونه هغه یېرېږي او نه به تیرو حالاتو چې په هغه باندې تیر شوي دي په هغې پسې به خفه وي. والذین کسان کفرو چې کفر یې وکړو وکذبوا او نسبت د دروغ یې وکړو بآیاتنا زموږ آیتونو ته اولئک دا کسان اصحاب النار اور واله دي هم فیها خالدون دی به په دغه اور کې همیشه. وإذ قلنا او یاتیا وخت کله چې ویلې موږ للملائکة فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ تاسو لآدم په طرف د آدم علیه السلام باندې فسجدوا پس سجده وکړه دی الا ابلیس مگر ابلیس شیطان ونه کړه ابا انکار یې وکړو واستکبر ځان یې غټ وګڼو وکانا او دا من الکافرین د کافرانو نه فعلا د الله تعالی کې یا وکانا او شو دا من الکافرین د کافرانو نه. وقلنا او ویلې موږ یا آدم ای آدم اسکن اوسېږه انت ته وزوجک او بیبي ستا الجنت په دې جنت کې وکلا او خورئ تاسو دواړه منها د دې جنت نه رغدا پراخه حیث شئتما د کوم ځای نه چې خوښه یې ستاسو دواړو ولا تقربا او مو نږدې کېږئ تاسو دواړه هذه الشجرة دې بوټي ته فتکونا که چېرته نږدې شوئ دا فإن قربتما دغه پټي د پټ دغه الفاظو معنا ده فتکونا پس شئ به تاسو دواړه من الظالمین د کمي کوونکو نه فازلهما پس راوښویول دا دواړه شیطان الشیطان شیطانانه د دغه جنت نه فاخرجهما پس راویستل دا دواړه مما دغه څه نه دغه نعمتونو نه کانه چې دا دواړه فيه په هغې کې وقلنا ویلې موږ اهبطو ځئ تاسو کوشئ تاسو بعضکم بعض ستاسو لبعض د بعضو نورو دپاره عدو دشمنان دي ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د وخت تېرولو دی ځای د قرارۍ دی ځای د وخت تېرولو ومتاع او څکه ده الی حین تر یو وخته پورې فتلقى پس زده کړلې آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې نو هغې ولوستلې فتاب علیه پس مهرباني وکړه الله تعالی علیه په هغه باندې انه یقینا دغه الله تعالی هو التواب الرحیم همدغه دی ډېر توبه قبلونکی مهربانه. قلنا ویلې موږ اهبطو کوشئ تاسو منها د دې جنت نه جمیعا ټول فإما یأتینکم پس که چېرته راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن څه هدایت فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړله هدایه زما د هدایت فلا خوف نو نه به یېره علیهم په هغو باندې ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن کېږي. والذین هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وکذبو او د دروغو نسبت یې کړی دی بآیاتنا زموږ آیتونو ته اولئک دغه کسان اصحاب النار اور واله دي هم فیها دی به یې په دغه اور کې خالدون همیشه.